ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن یوې خاصې وظیفې سره ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. وظیفه د سورت رحمان ده چې دا یو انتهایی بهترین سورت دی محترمو، او د هر قسم حاجت دپاره ډیر زیات پاورفل دی. انشاءالله چې د کومو حاجتونو دپاره دا تاسو ویلی شئ، هغه حاجتونه درته ښیمه او یو اسانې طریقې سره د شهادت په ګوته باندې به دم کوي، او انشاءالله چې دغه د شهادت ګوته دا به ستاسو په کار باندې راشي، او دغه وظیفه او دغه صورت انشاءالله چې دا به ستاسو هر قسم هغه مسلو کې کارآمد شي، او د الله تعالی په حکم سره به ستاسو تمام پریشانۍ او مصیبتونه، تکلیفونه، د رشتې بندش دی، د کاروبار دی، تجارت دی، دغه رنګې مسلمانانو نورې د بیمارو دي، تاسو ته چې کمې مسایل دي د ټولو مسایلو حل انشاءالله دې وظیفه کې تاسو ته زه ښیمه. او وظیفه هم ډیره اسانه ده. سورت رحمان اسان صورت دی، په 20مه سپاره کې سورت واقعه نه مخکې یو صورت دی. نو محترمو، ویډیو را سره پوره وګورئ، خوشحاله به او مطمئن به شئ انشاءالله. الله تعالی مو ورسره تمام حاجتونه او مسالې ختمې کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمند او عزتمندو مسلمانانو، په دین مینو خویاندو میاندو وروڼو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې انشاءالله. زه امید د خپل رب نه لرم، او الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه او پریشانۍ ختمې کړي، او الله تعالی د تمام مسافرو، خو دغه مسافر ستاسو د کور خلک دي او که بهر دی، الله تعالی د اوږده زندګي د صحت او د عافیت ورکړي. الله تعالی د خپلو کورونو ته واپس کړی. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده د سورت رحمان ده. سورت رحمان یو بهترین سورت دی، د دې نوم سورت رحمان دی، یعنی د رحیم د رحمان سورت دی. هغه مالک الله چې په عرش مولا باندې استوا دی، څنګه چې د هغه شان دی، نو محترمو د هغه د شان مطابق دا سورت تاسو ولولئ. وک شیخه کومو مسلو دپاره تاسو دا ویلی شئ. ډاکټرانو یا دکاندارانو دپاره یا تاجرانو دپاره دا یو ناشنا تحفه ده. لومبی خو دا واورئ، ډېر حاجتونو دپاره یې کولی شئ، خو طریقې جدا دي. غوږ شئ ورته. کم چې ډاکټران دي، صحیح شوه، کم چې تجارت والا خلک دي، دکانداران دي، یا مزدورکاره خلک دي، دیاړیماره خلک دي، د هغوی دپاره انشاءالله لومبنی سټپ د هغوی دی، ورپسې د نورو خلکو هم را روان دی. اول سورت رحمان به تاسو ښه ښکلی یاد کئ، او که یادولی نه شئ نو تاسو به په قرآن کې راواړوئ، او روزانه کله چې نور راوخیږي د سحرې، چې کله نور راوخیږي او دا نور لږ اوچت شي، صحیح شوه، دا نور لږ اوچت شي، نو مسلمانانو داسې کار به وکئ چې دا نور لږ اوچت شي، نو سورت رحمان به یو پیره تاسو ووایئ. هر کله چې یو پیره دا سورت رحمان تاسو شروع کو او دې آیات ته ورسېدئ، فبأي آلاء ربکما تکذبان ته ورسېدئ، نو د ښی لاس د شهادت ګوته دا به نور ته اشاره وکئ، یعنی دا ګوته به داسې دې نور ته ونیسئ. د ښی لاس کومه چې دا د شهادت ګوته ده ورته وایي. څوک ورته شهادت وایي، څوک د غټې ګوتې دا پسې چې دا قچی سیډ نه، دا بل سیډه، دغه به دغه ته ونیسئ، او بأي آلاء ربکما تکذبان سره به تاسو دا صورت ختم کئ، او تاسو به دغه رنګې ګوته دا اسمان کې چې کوم نمر دی دغې ته هم نیولی وي. دا عمل به تاسو د 40 ورځو پورې دا کوئ. یو پیر به سورت رحمان وایي، او بأي آلاء ربکما تکذبان ته چې راورسېد، دغلته به ګوته د شهادت چوته کئ، نور ته به یې ونیسئ. د دې نه وروسته به روزانه دغه رنګې تاسو سورت رحمان یو ځل وایئ، او دغه رنګې عمل به ورسره کوئ چې خپله ګوته به د شهادت د اسمان طرف ته، نور طرف ته نیسئ. دا عمل صرف د 15 منټو عمل دی مسلمانانو. یو هفتې نه وروسته به انشاءالله مخلوق تاسو ته داسې متوجه شي
لکه څنګه چې وږی په روټۍ او په دسترخوان باندې متوجي. خو مسلمانانو دا د دې زکات دی. راتلونکي کم چې تاله خلک راځي سودا درنالي یا سرمایهدار راځي نو هغه سره په نرمۍ په محبت سره تاسو پیش کیږئ. صحیح شوه. یو چله کې به انشاءالله عام خلق راځي تاسو ته، په دویمه چله کې به خاص خلق تاسو ته راځي، په دریمه چله کې به تاسو ته رئیسان او مالدار مخلوق به راځي، په څلورمه چله کې به انشاءالله ستاسو په دکان، ستاسو په تجارت، ستاسو په کاروبار کې دومره ترقي راشي، دومره اخیستل او خرڅول به شروع شي مسلمانانو چې تاسو بیا 2-3 کسان ځان له نیسئ چې یاره په یو سړي باندې دا کار نه کېږي. دا ډېر د ناشنا صفتونو والا عمل دی محترمو. دا خو د کاروباریانو دپاره شو یا افسرانو دپاره شو. صحیح شوه. اوس دویمه خبره دا ده د چا چې نکاح نه کېږي یا نکاح کې رکاوټ دی، د بچي نکاح ده، د بچی نکاح ده، یا په خپله دا زنانه وایي زما د نکاح مسله دی الله تعالی ختمه کړي، نو د هر سحر منفس دی روزانه 3 وارې په ډېره عاجزۍ سره، ډېر په انکسارۍ سره، په جړا سره 3 وارې د سحر منفس سورت رحمان به تاسو شروع کړئ. خو دا به تر هغې پورې نه ختموئ تر څو پورې چې تاسو پسې کامله رشته نه راغلي او ستاسو نکاح نه شوي او تاسو بیا رخصتي نه وي شوي. هغې وخته پورې به 3 وارې روزانه د سحر د لمونځ نه پس سورت رحمان وایي. صحیح شوه. اوس که یو سړی بیمار دی، بیماري ده ورته هر رنګې بیماري ده، نو یا پې دانې راختلي یا پې تیرسري دي یا پې سپوڼی دی یا پې نور داسې شیونه مینه راختلي دي، نو د لونګو 1 دانه به راواخلي او 3 پیرې پې د سورت رحمان سورت ولولي او دم به یې کړي او په دې لونګو کې 15 دانې یا 7 دانې لونګ د اوبو سره تیرې کړي. یعنی لونګ به 1 دانه نه رالي، ډېرې دانې به راواخلي، د لونګو به ډېرې دانې راواخلي، 3 پیرې په سورت رحمان وي، بیا په دم کې بیا به د اوبو سره 15 دانې یا 7 دانې دا به د اوبو سره ژوندی تیرې. انشاءالله چې دغه بیماریان نه به الله تعالی صحت درکړي. صحیح شوه. اوس که یو سړی داسې دی چې لا علاج بیماري ده او ته پخوانی او سخت مریض دی، نو سحر او ماښام هغه د سورت رحمان په ده باندې لولئ او دم کوئ. اوس که هغه نشي ویلی یا تاسو یې نشئ ویلی نو موبایل کې ورته راړوئ، غوږ ته یې وتږدئ یا په ټي وي وغیره کې په هره طریقې سره MP3 کې ورته په میموري کارډ کې واچوئ، هغه ورته غوږ تږدئ. انشاءالله چې یو څو ورځې دی د سورت رحمان تلاوت اوري، دله به الله تعالی کامل صحت ورکوي. محترمو نور چې ستاسو څونه حاجتونه دي، مشکلات دي، نو د هغې دپاره هم تاسو روزانه د سحر د لمونځ نه پس 7 پیرې سورت رحمان وایئ یا د مازدیګر لمونځ نه پس 7 پیرې سورت رحمان وایئ. د هغې نه پس خپل حاجت او مقصد دپاره دعا غواړئ، انشاءالله چې الله تعالی مو سره مقصد او حاجت پوره کوي. سورت رحمان یو زبردست سورت دی محترمو، دا یاد کړئ په خپله هم او دغې تمامو مسلو دپاره دا وایئ. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیرا.